ومن ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فرفق به. او یا الله څوک چې زما د امت نه زما د امت په یو کار باندې هغه مشر شو او رهبر شو او فرفق بهم به د خلکو سره چې کوم دی هغه نرمي ورسره کوي او د عدل او د انصاف کار سره کوي، نو فرفق به یا الله دغه انسان سره نرمي وکا، دغه مشر سره چې کوم دی ته هغه نرمي وکا. واوري او مشرانو کچیرته تاسو هغه سختی کوله او دغه رنګ نرمي نه کوله، د رب العالمین د سختی انتظار کوئ ای د موجوده زمانه مشرانو او ای حکمرانانو، او کچرتم د خپل رعیت سره خیسته اخلاق کول دغه سره نرمي کوله، نو د رب العالمین د نرمي انتظار وکئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې فرفق بهم فرفق به، څوک چې هغه نرمي کوي د خپل رعیت سره کم حکمران او کم مشر الله دغه انسان سره چې کم دی هغه نرمي وکا. او حدیث ترمذی کې دا راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من ضار الله عليه، چاته ضرر ورک الله به خامخا د انسان چې کم دی ضرر ورکي، ومن شاق الله عليه، او چا سره سختی وکړه الله رب العالمین دغه انسان سره سختی وکي. او حکمرانانو نن ځان داسې برابر کړي چې د خپل رعیت سره هغه نرمي وکي، خپل رعیت هغه تاسو کنټرول کړي، خپل رعیت سره چې کم دی نرمي وکي چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دې دعا کې تاسو هغه راشي. څومره عظیم شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او نبی دغه رنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وکړه خپل مشر هغه مقرر کو په یو ځای باندې، نو هغه به اولا چې کوم دا وصیت هغه کولو، لکه ابو موسی الاشعری رضی الله عنه او معاذ ابن جبل رضی الله عنه چې کله یمن ته لېږل او په یمن باندې گورنران هغه مقررول، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته دا وصیت وکړو. لکه ابو موسی الاشعری رضی الله عنه ته ځان ته وصیت کړي، په زمن کې به دا واقعه هغه سره ذکر کو، او معاذ ابن جبل رضی الله عنه ته ځان ته کړي. معاذ ابن جبل رضی الله عنه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یمن گورنر هغه مقررو او رخصت کوو، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قانون دا چې کله به کوم گورنر رخصت کوو نبی صلی الله علیه وسلم به چې کوم د صنیعه الوداع علاقه پورې چې کوم دی د هغه سره ته په مدینه منوره کې دا یو ډیره کیده، نو دغه خلک به د خپل میلمه سره چې کوم دی یو ځای پورې به ورسره تلل، نبی صلی الله علیه وسلم به د خپل گورنر سره روانېدو او ورسره توبه. لکه دې زمانه کې څوک د چا سره روان یې لکه د پلاني سره خلک په بدرګاه باندې چې کوم دی ووتل او روان شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معاذ ابن جبل رضی الله عنه یمن ته لېږو، په یمن باندې گورنر هغه مقررو، معاذ ابن جبل رضی الله عنه دا په سورلۍ باندې ناستو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فیده روانو. په دقه ځای کې معاذ ابن جبل رضی الله عنه ته ویل یا معاذ وی ټیک دا چې ته خو یمن ته ځې، خو ګوره بیا چې ته راځې یا به زما په قبر باندې تېرېږي او یا به په دې مسجد باندې هغه تېرېږي او زه به هغه نه یم. نو په دې خبرې سره معاذ ابن جبل رضی الله عنه هغه په ژړا شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل چې شاید آینده کې به زه نه یم، زما په قبر باندې زما په مسجد باندې به ته تېرېږي او زه به نه یم. معاذ بن جبل رضی الله عنه په ژړا شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معاذ ابن جبل رضی الله عنه د تسلی دپاره هغه دا خبره وکړه چې عند اولیاء المتقون من كانوا حيث كانوا، اے معاذ ابن جبل زما اولیاء او زما دوستان چې دی هغه ګوره څوک دي، هغه متقیان خلک دي، متقیان چې په هر ځای کې وي. خو تا ته دا خبره کوم چې کله یمن ته هغه لاړې او دغه رنګه د یمن ته شولې یمن ته هغه لاړې او دغه رنګه د یمن علاقې ته، نو ګوره بشرو دغه یمن د علاقې خلکو ته چې کوم دی ګوره زیري ورته ورکه زیری ورته ورکوي ولا تنفروا، او دغه رنګ هلته به خلکو ته چې کوم دی د نفرت خبرې به ورته نه کوئ، د خلکو نفرت به نه پیدا کوئ. ویسروا، او دغه رنګ د خلکو سره به چې کوم دی اساني کې ګوره معاذ، ولا تعسر، او د خلکو سره به ګراني نه کې. دا حدیث صحیح مسلم دی. تاسو وګورئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوچت سربراه اوچت حکمران دی. معاذ ابن جبل ته وایي چې بشرو، خلکو ته هلته زیری ورکوي، ولا تنفروا، او خلکو ته نفرت خبرې مه کوئ. یسروا، خلکو سره اساني وکړئ، ولا تعسروا، خلکو سره به ګراني نه کوئ. دا د نبی صلی الله علیه وسلم خپل حکمرانانو ته دا حکم هغه کړی. دا حدیث صحیح مسلم دی. دغه رنګه هغه عبدالله ابی بن سلول رئیس المنافقین، تاسو ټولو ته پته ده چې عبدالله ابی بن سلول رئیس المنافقین د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بېعزتۍ باندې سرپنه ده کړې. عبدالله ابی بن سلول رئیس المنافقین محمد رسول الله په قتل باندې سرپنه ده کړې، د محمد رسول الله په بېعزتۍ باندې سرپنه ده کړې. زمونږ او ستاسو مور امهات المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها د محمد رسول الله بیبي په دغې باندې چې کوم دی هغه تهمت ولګولو. عبدالله ابی بن سلول رئیس المنافقین د دې په باره کې عمر بن الخطاب رضی الله عنه محمد رسول الله ته وایي یا رسول الله
دی عبد الله ابی ابن سلول رئیس المنافقین چې کوم دی دا خبره کړې یا رسول الله ما ته حکم وکړه چې د مخ د ځمکې نه هغه ورک کړمه. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه انسان دی چې په عبد الله ابی ابن سلول باندې هغه جنازه هم وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر بن الخطاب ته وی دعه معنی چې کوم دی دع پرېږده د عبد الله ابن سلول رئیس المنافقین لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. بیا به چې کوم دی د عرب وی چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل ملګري وژني نو دغه عبد الله ابن سلول رئیس المنافقین ته وی پرېږده څه ورته هغه مه وایه. دا زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق او دغه اوچت شان چې ګویا کې عبد الله ابن سلول باره کې داسې وی پرېږده څه ورته هغه مه وایه. بل حدیث کې راغلی دی تاسو ګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر اوچت اخلاقو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو کس نه هغه قرض اغستی و قرض پیسې ته هغه اغستی وي. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله بازار ته راغی همدغه کس په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې راغی او په ډک بازار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راونیو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سخت خبرې ورته هغه وکړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي ای د عبدالمطلب خاندانه تا ته دا خبره کوم چې تر عبدالمطلب د خاندان سره تعلق لري. تاسو چې د خلکو نه قرض پیسې واخلئ بیا بېرته خلکو ته چې کوم دی پیسې نه ورکوئ قرض. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سختې خبرې هغه وکړي. صحابه کرام چې دا خو ډېر اوچت خلک او په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې ځان قرباني کوو. صحابه کرام داسې راوچت شو چې اوس په دې کس باندې هغه حمله وکړي.